بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دا حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ورد الاغی فرمائل: من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. چاچے دی خبری گوئی ورکڑا چې د الله پاک نه علاوه بل معبود نشتا او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک رسول دی، نو الله پاک با په دغه انسان باندې اور حرام کی. په دې حدیث مبارک کې دا توحید او د رسالت د شهادت او د گوین مراد د اسلام دعوت قبول دی او په اسلام باندې تلل دي. مونږ داسې ویلی شو چې لا اله الا الله محمد رسول الله د دې شهادت او گوی چې دا نو پدې کې پورا اسلام دی، او څوک چې په غور و فکر سره او سوچ سمجھ سره د دې گوی وکي نو په حقیقت کې هغه پورا دین اسلام خپل کړ. اوس که چرته کې د بشریت په تقاضا د کمزورۍ د وجنه سکوتاهی تینا اوشي، نو په دې انسان کې چې کوم ایمانی شعور دی هغه به دې مجبوری په دې خبره چې دی توبه وکړي د دغه ګناه نه او کوتاهی نه، کفاره او فدیه ادا کی او دا دین او د شریعت په مقرره طریقو باندې د دغه ګناه تلافی وکړي. نو ظاهره خبره ده چې څوک داسې کوي نو هغه د الله پاک د عذاب نه محفوظي. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، دا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت تھی، قال فرمائی: کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا پسور لے باندی شاتناستو، لیس بینی و بینہ الا مؤخرت الرحل یا مؤخرت الرحل، نو زما او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میانس کې مگر هغه یو لرګي د کیجاوي. زما او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میانس کې د کیجاوي یو لرګي و، یعنی دومره فاصله و زیاته نه و. فقال یا معاذ بن جبل، نو ماته فرمایل اے معاذ بن جبل، قلت لبیک رسول الله وسعدیک، نو ما وتوی چې د الله رسول حاضر. ثم سار ساعتا، بیا یو ساعت مزلیو کو. ثم قال یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، قلت لبیک رسول الله وسعدیک، د الله رسول حاضر. ثم سار ساعتا ثم قال یا معاذ بن جبل، بیا یو ساعت مزلیو کو. وی فرمایل معاذ بن جبل، ما وتوی لبیک رسول الله وسعدیک، د الله رسول حاضر. قال هل تدری ما حق الله علی العباد، آیتات دا پته لګي چې د الله پاک حق دا په بندګانو باندې سدي. قال قلت الله ورسوله اعلم، حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمای ما اوی الله او د هغه رسول ته ډیره خپته لګي. قال فإن حق الله على العباد ان يعبدوه، دا الله پاک حق په بندگانو باندې دادي چې دی عبادت کی، ولا یشرکو به شیئا، او دی الله پاک سره هیڅ څوک شریک نه کی. ثم سار ساعتا، بیا یو ساعت مزل کو. ثم قال، او بیا فرمایل یا معاذ بن جبل،
اے معاذ ابن جبل قلت لبیک رسول اللہ وسعدیک حاضرم دا اللہ رسولہ قال وی فرمائن هل تدری ما حق العباد علی اللہ آیتا تپتلگی چس حق دی دا بندگانو پا اللہ پاک باندی اذا فعلوا ذالک کلچ عقیدہ سی اوکی یعنی دا اللہ عبادت کی او سوکو سر شریک نہ جوڑی قال قلت الله ورسوله اعلم نو دی فرمای ما وتوی چې الله او دا رسول ته ډیره خپته لګي قال الله يعذبهم وی د بندگانو په الله حق دادی چې عذاب وتورنه کی کله چې اغي د الله عبادت کوي او شریک وت سره نه جوړي رواه البخاری و مسلم واللفظ له دا حدیث مبارک امام بخاری امام مسلم دواړو نقل کړی دي او دې ځای کې الفاظ د امام مسلم دي حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ دلته کې د اصل حدیث بیانولو نمخ کې هغه خپل انداز بیان کې چې په کوم انداز کې زو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سورلې باندې سورو او د دې وجه سره نو د دې یو وجه خدا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص شفقت و مهربانی وا په حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه او د نبوت په دربار کې حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه ته یو خاص مقام حاصل د دې لپاره بیان کړل چې اوریدونکو ته دې پته ولګي چې راتلونکي خبره ته حدیث ته اهمیت ورکړي او دویمه خبره پدې کې دا ده چې حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه دا کیفیت بیان کو د دې لپاره چې اوریدونکو ته دا پته ولګي چې دا خبره ماته په یاد ده ماته دام یاد دي چې زه څنګه ناستو او زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په درمیان کې سو او درې موجه دا ده چې څوک چا سره محبت کوي نو دا هغه عادت دا وی چې د محبت کم یادگار صحبتونه ناغه په ډیر عجیب انداز کې بیانې او دا غي د بیانولو نه مزاح دي نو دا سي حضرت معاذ رضی الله عنه هم په دې حدیث مبارک کې هغه یادونه ذکر کوي چې دغه سي طریقې سره ز رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پسور لیناستوم او په منځ کې دغه سي د کیجاوي لرګیو او دا سي سوال او جواب وشو دویمه خبره په دې حدیث مبارک کې دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وقفه بعد بد دینه پختنه کوله چې معاذ ندی به ورته جواب کوي چې لبیک رسول الله وصادق د دې یو مقصد خدا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح طریقه باندې حضرت معاذ رضی الله عنه متوجه کو خپل خبره ته دویمه وجه پدې کې دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو فکر کې پس مسئله کې نو حضرت معاذ رضی الله عنه ته به आवाज وکړي چې یا معاذ ابن جبل دا غینم بعد به خپل مسئله کې فکر شروع کو بیا به دې ته توجه شونه بیا به وته یا معاذ ابن جبل یعنی یو استغراقی حالت و کیفیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وو پدې وجه باندې دوا درې ځله دې ته او فرمایل چې یا معاذ بن جبل او اصل چې کوم حدیث ته هغه دی چې د الله پاک حق په بندګانو سره او د بندګانو په الله پاک سره حق دی
نو د الله پاک حق په بندګانو دا چې دی به د الله پاک عبادت او بندگی کوي او څوک به ورسره شریکي نه، او کله چې دی داسې کوي نو الله پاک په خپل ځان باندې د بندګانو دا حق په خپل مقرر کړی دی، په دې کې د چا څه دخل نشته چې دې بندګانو ته دغه کسانو ته به عذاب نه ورکوي. په دې حدیث مبارک کې د الله پاک د عبادت کولو د شرک نه د بچ کېدو مراد په حقیقت کې دین توحید او دین اسلام اختیارول او قبول دي، او په دې باندې بیا تلل دي. او چونکه په دغه وخت کې د اسلام او د کفر په منځ کې د ټولو نه لوی او واضح فرق چون هغه د توحید او د شرک. په دې وجه په دې حدیث کې او په بعض نور احادیثو کې د اسلام د پاره توحید دا عنوان مقرر شوی دی. بل خبره دا چې د الله پاک عبادت او بندگی او د شرک نه بچ کېدل دا د اسلام روح او د اسلام مرکزی مسله ده. په دې وجه باندې د دین اسلام د پاره کله کله د توحید عنوان دا اختیارول شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.